وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان اول ليله من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب. وی کله چې د رسول الله مبارک ارشاد دی وی چې کله د رمضان المبارک لومبنۍ شپه شي نو سرکشه شیطانانو تړلی شي او د جنت دروازې خلاصې کړلی شي او د دوزخ دروازې بندې شي. وفتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير اقبل. او یو आवाज کوونکی आवाज کوي چې د خیر تلاش کوونکی رامخکې شه. ويا باغي الشر اقصر. او یو واقع فرښتہ आवाज کوي چې د شر تلاش کوونکی پس ودرېږه. ولله اتقاء من النار. او د الله رب العزت لپاره خلق د جهنم نه خلاصيږي. وذلك كل ليله. او اذا هر شپه. رواه الترمذي. دا روایت امام ترمذی رحمت الله علیه په ترمذی شریف کې راغسته دي. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ته فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی چې کله د رمضان المبارک لومبنۍ شپه شي نو سرکشه شیطانان وتړلی شي او د دوزخ دروازې بند شي او د جنت دروازې خلاص شي او د رحمت دروازې خلاص شي. او بیا یو فرښتہ आवाज کوي چې د خیر تلاش کوونکی رامخکې شه او د شر تلاش کوونکی بس ودرېږه. او دا په هر شپه کې چې نو د جهنم نه خلق خلاصيږي او دا هر شپه نو دا اوس وګورئ لکه افسوس مقام به لکه زموږ د خلکو سي تر ماښامه پورې چې نو زموږ روجي او غم دی چې وسم نکي د ماښام د پستاسو لګوزي په هر سړی د سبار بازار ته یا اسی چې دا کم بازي دا چې هغه پبلک مقامات یو خلک پکې راغونډي او د لکان او د دې لکانو د خرمستيان یو دا وګورنو ته به چېرې د دې ماښامه پورې وسنه کېدو ځکه دا چې بارام ناس چې اوس یو شو څوک سیګریټ څکي او څوک سکي او دا شیانو خالي ته بنوي چې دا د روزي ماښام دی او یا د روزي شپه ده دا چې لګاړو چاته محسوسيږي. نو ګوري په خوا به چې رمضان راغی نو خلکو به ډېر هغه احترام رمضان وکړو. چا به دې پنجابیانو چې روزي به نم نیولي هغه ماښام ټیم کې به پورا لکه هغه دغه به کو خیال به کو چې احترام رمضان دا ګوره د رمضان احترام پکار دی ځکه چې دا د الله رب العزت یو مقدسه میاشت ده او په دې میاشت کې الله پاک قرآن را لېږلی دی او په دې کې د الله پاک د طرف نه د فرښتو نزول کېږي. د پیغمبر علیه السلام یو امتي له الله پاک د پیغمبرانو صفت ورکوي لکه څنګه چې الله پاک مخکینی پیغمبرانو له فرښتې را لېږلي او سلام به ورسره کوو دغه شانتې په لیلة القدر کې الله پاک خپلې فرښتې نوراني مخلوق را لېږي او د امتیانو سره سلام کوي او په روژهماتي په وخت کې ورته دعاګانې قبلوي. نو چې دومره مهرباني او د هغې باوجود لکه موږ دا احترام نه ورکوو دا عزت نه ورکوو دا قدر نه ورکوو نو دا د عزت پټکې او دا د عزت پګړۍ دا به الله زموږ سره کوزه کړي. نو پکار دا ده چېرې موږ څنګه د ورځې کوشش هم دی چېرې یو کار رانه کېږي ځکه چې د زړه زور هم نه نو چې سړی روژه ماته کړي او تر پښمني پورې داسې کارونه پکار دي چې هغه د خیر نه داسې کارونه چې هغه د شر ځکه چې فرښتہ आवाज کوي چې د خیر تلاش کوونکی رامخکې او د شر تلاش کوونکی بس نور ودرېږه نور داسې حرکتونه مه کوه. نو لهذا دغه شپې ورځې ډېرې قیمتي دي. په دغه شپو کې خپله غاړه د جهنم د اور خلاصه کوي او صرف خپله نه بلکې پیغمبر علیه السلام د امت دپاره اجتماعي دعاګانې وغواړئ چې الله پاک په اجتماعي سطح باندې زموږ هغه غاړې خلاصه کړي. اوس خو داسې کار وشو چې دغه سړی د کوشو